پاکو منګولو باندې هم یې په کورونو کې څه کوم اختلافات دي دا ختم کړئ، برداشت نه، صبر نه، عفو نه کار واخلئ. او دویم شی دا چې د عالم د کمی نه، د عالم د بې ادبۍ نه او عالم د مخنیوي نه داسې طریقې سره ځان وساتئ لکه منګور نه سړی تښتي، لکه اور نه سړی تښتي، لکه لړم نه سړی تښتي. داسې طریقې سره عالم بې ادبۍ نه او د عالم د مخنیوي نه تښته، عالم ته پسې خبرو نه تښته. ان شاء الله ما او تا ته الله تبارک و تعالی لویه کامیابی نصیب کړي. دغه واقعي کې دغه دواړه کردار ما او تا ته دي. قرآن کې الله تبارک و تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعلانو کې یا حبیب اعوذ برب الفلق پناه غواړم پرب د سبا سره. فلق سبا ته لګيږي، فلق الله الصبح څکله الله تبارک و تعالی دغه شپه چیرېږي نو ښایسته روښانه ورځ هغه راوبسي. اعلانو کې یا حبیب چې زه پناه غواړم په رب د سبا سره من شر ما خلق، د شر د مخلوق نه، شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي، ټولو مخلوقاتو د شر نه پناه غواړم. ومن شر غاسق، داسې اعلان وکړه زه پناه غواړم په رب د سبا سره من شر غاسق، د شر د شپې نه اذا وقبه څه کله هغه خوره شي، شپه څه کله راشي، هر طرفه موزیک هم حیوانات دي، ځناور دي، هغه راوځي. الله دین هم زه پناه غواړم. ومن شر النفاثات، او زه پناه غواړم شر د پوکي ویونکو نه، فی الوقت څنګه پوکي وي په غوټو کې، په ګنډو کې، دا د لبید کمې لوڼې وي، هغه نفاثات وي، هغوی په غوټې وکړلې او هغې کې به پوکي ویلو. نو حاسدانو د پوکي ویونکو د شر نه الله زه پناه غواړم. ومن شر حاسد، او زه پناه غواړم د شر د حاسد نه اذا حسد، څه کله هغه حسد شروع کړي، عملي طور سره هغه حسد کوم اثر د هغې باندې عمل شروع کړي، د شر د حاسد نه هم زه پناه غواړم. دغه څلور شرور دي اعلان وکړه چې زه په رب د سبا سره زه د هغې څلورو شرور نه، څلورو دشمنانو نه پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعلان وکړه یا حبیب اعوذ برب الناس، پناه غواړم په رب د خلقو سره، ملک الناس بادشاہ د خلقو سره، الہ الناس معبود د خلقو سره، من شر الوسواس، شر د وسوسې اچونکو نه، الخناس، هغه وسواس چې الخناس هغه تښتېدونکی ده، شیطان دا خناس ده. څه کله انسان غافل شي نو دا وسوسې اچي، څه کله انسان ذکر شروع کړي تخنس بیا دغه وتښتي. الذي هغه خناس یوسوس فی صدور الناس، چې دوی وسوسې اچي په سینو د خلکو کې. هغه څوک دي؟ من الجنة والناس، د جناتو نه او الناس او د انسانانو نه. انسي شیاطین دي که جني شیاطین دي، خدای دې ټولو نه پناه غواړم. الله دې مو تاسو ټولو ته پناه را نصیب کړي. اخرنۍ یوه خبره ذهن ته راغله، دین څه ته ویلی کېږي؟ د وخت په تقاضي باندې عمل کولو ته ویلی کېږي. دین دې ته ویلی کېږي. انسان دا غواړي چې زه دینداره شم. دیندارۍ څه ته ویلی کېږي؟ د وخت کومه تقاضا ده په هغې باندې عمل وکړه. اذان وشولو د وخت تقاضا ده د څه لمونځ وکړه. مالداره کال در باندې پوره شولو د وخت